باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. په دې باب کې موږ ته دا ښیي چې کله زموږ نه یو داسې بوی ځي چې هغې باندې انسانان بد ګڼي، نو په کار دا دی چې موږ هغه بوی د ځان نه لرې کړو، بدبو دې لرې کړو. دا نه ده ضروري چا د ګندګۍ بوی، د پاک سیز بوی دی خو خلک پې بد ګڼي، لکه د پیازو بوی دی، د مولی بوی دی، د وږي بوی دی. دا بویونه داسې دي چې په دې باندې انسان خفه کېږي. او دې ځای نه مونږ قاعده ایستلې وه، فقها هم د دې نه قاعده جوړه کړې ده چې کله د یو کس نه د خولې نه بوی ځي بالفرض، بعضې خوله کې ګوشت خورئ هغې نه بوی ځي، چا خبرې کوي نو سړی وایي چې یاره پوزه باندې مې لاس کېښودی، نو دا یې سړي له مسجد ته تلل نه دي پکار. د دې علاج وکړي خپل، چې کله سم شي نو بیا وځي. د دې وجه نفرت نه دی چې د نفرت د وجې دا وایو، د بد بو نه ملایکو هم نفرت کوي. او جماعت کې موږ سره یوازې انسانان نه یو، موږ سره ملایکو هم دي. د دې وجې نه هر هغه بني آدم چې هغې کې داسې یو څیز دی چې نورو خلکو د هغه نه کرکه ورځي، د هغې څیز د وجې، د چا د ذات د وجې نه، مسلمان نه به څوک رګه وکړي. خدای چې یو بني آدم داسې دی چې د هغه بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې نه بوی ځي او کرکې باعث جوړېږي، نو په کار دا چې مسجد ته نه ځي. ترخونه بوی ځي د بعضې خلکو، د بعضې خلکو جامې ګندوي، څخه بوی دي ځي. بعضې مستریان ډېر مزګزاري لیکن دې کې سستی کوي، جامې نه بدلوي. نو د هغه مونځ دا یې هم مسله ده، خو نورو خلکو له تکلیف ورکو. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کوي چې دا مه کوئ. په دې باب کې چې کوم څیزونه ښیي نو هغه یو ثوم دی. ثوم ته مونږ ثوم وایو هندی کې، او خپله ژبه کې ورته مونږ اوږه وایو، لحسن. دا چې چا کچه خوړلي د هغه د خولې نه بوی ځي که نه، داسې ګڼ څیزونه چې هغه پاک وي، لکه خلک وي چې انجه نه خوري نو بوی ته نه ځي. انجه یو پاک چیز دی، ډېرو بیمارو کې پکار راځي، لیکن چې کله یې سړی وخوري نو تر ډېره وخته پورې د هغه د خولې نه څخه وږم راځي. دارنګې بصل پیاز ته وي، کچه پیاز چې وخوري نو هم د هغه نه بوی ځي. نو خو دا پکار دی چې یا خو هغې پسې سړی د خوراک نه وروسته یو کاشوغه ګبین وخوري بالفرض، یو چکی ګوړه وخوري نو هغه بوی ختم شي. یا پیاز پوخ کی، لکه بعضې صحابه کرام وویل چې دا حرام دی، هغې نه حرام نه دی، خو د دې بوی ختم کړي. بوی به ختمیږي په خولو باندې. یا د غرمې خوراک په داسې وخت کې وکړی شي، ماسخوتن ډوډۍ کې څوک پیاز نه خوري، خو د غرمې خوري که نه، نو د غرمې روټۍ د مانځه پسې وخوړی شي نو بیا مسله نه وي. بیا که سړی پیاز خوري او که اوږه خوري او که مولی خوري، یعنې خوراک یو حرام نه دی، د هغې د خوراک نه وروستو مسجد ته راتلل ګناه ده. کراث اردو کې ورته ګندنه وایي، پیازکۍ ورته وایي. د نوی نسل خو بیا نه پېژني، مشران به یې پېژني. پیازو په شان پاڼې به یې پخوا خلکو به هغه استعمالو، ګندنه پیازکۍ ورته وایي پښتو کې. او نحوها یا دغه شان بل څه څیز. خو دا حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خدا دی چې په دې باب کې کوم آخري حدیث دی 333 حدیث جابر بن عبداللہ زعمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا. چا چې کچه اوږه خوړلي یا کچه پیاز خوړلي فلیعتزلنا، نو هغه دې زموږ نه اخوا شي، جدا دي شي.
راوی نه شک دی خو صحیح الفاظ داری چې فلیعتزل مسجدنا زمونږ د جماعت نه ډډې دی خولې نه بوی دی سوم یا بسل یې خوړلی دی فلیعتزل مسجدنا زمونږ جماعت ته دی نه راځي کافر مافر نه دی بېدین هم نه دی خدای د ملائکو د تکلیف او د اذیت باعث کېږي د انسانانو هم کېږي وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ او دی په خپل کور کې کېني مونځ دلته کوي دی چې تر کومه علاج نه دی کړی تر هغې دی نه راځي علاج دی وکړي وأن النبي صلی الله علیه وسلم اتیا بقدر قدر کټوی ته وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو کټوی راوړی شوه فیه خضرات من بقول پای کې سبزی وي ترکاری سبزی وي پکې فوجد لها ریحا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې بوی محسوس کړو چې دې نه څه غوندې بوی راځي حرام نه دی خو داسې بوی دی چې مناسب نه دی د رسول دپاره فسأله نو هغه تپوس وکړو چې دا څه دي کور کې چې څه خورې د هغې تپوس کوی که څه دې راوړي په خپله خو زه ټیک د معلوم به وي خو چې تا نه یې راوړي بل چا راوړي نو ورځه پې مه چې ته بس خو مودې ده پته ولګوه چېرته ناروا نه وي چېرته داسې څیز نه وي چې په جبر باندې یا په زبردستۍ اخیستې شوي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر د غوښو باره کې تپوس کوو دا څه شی دی او د مکې جون کې به یې تپوس کوو چې دا چېرته د الله نه سوا د بل د نوم منښته خو نه ده زمونږ خلک د خراب په باب کې ډېر اوږي دي غریبانه چې څه مومي که نه بس ورخلاصي به حلال حرام جایز ناجایز پاک پلیت په دې نه دي خېټه ډکول دي داسې نه دي پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نو فرمایي صحیح بخاری کې حدیث دی چې زید بن عمر بن نفیل دا د تیرې زمانې یو ښه نیک سړی و د الله توحید یې منه فرمایي چې دی راغی زمونږ خالانو ما هغه ته یو دسترخوان وړاندې کړه کې غوښه پرته وه نو زید بن عمر ما ته وویل چې ګورې زه هغه خوراک نه کوم چې د الله نه سوا د بل د نوم منښته کې حلال کړي شوي دا د هغې زمانې یو داسې سړی چا پیغمبري نه لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبي نه و هغه زمانه کې دې ته د خوراک په باب کې احتیاط وایي څه خورئ نه د هغې کې احتیاط کوئ ځکه د انسان د ژوند دارومدار دا په خوراک باندې د اکثرو خلقو دا خیالي چې زما دعا نه قبلیږي ولې نه قبلیږي نو حدیث کې د هغې یو وجه دا هم راغلی ده چې ملبسه حرام و مشربه حرام خېټه کې چې څه پراته دي مردار دي حرام دي دا د بیمې میمې دا پیسې حرامې دي د سود پیسې حرامې دي د علاقې کې چې کم خلک گاڼه کوي او بیا په هغې جارې له دوکه موکه کوي که نه د دوکې ټول خلک مدد دی چل ورځي ورله ځان هم دوکه کوي الله هم دوکه ورکوي معمولي غوندې ریټ کې پې اجاره کېږي چې دا که ناجایز شو حرام دی یو شی چې حرام دی نه مه خورئ کار څومره مزېدار دی نو دا احتیاط ضروري دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سبزو باره کې هم تپوس کوو دا څه شی دی د هغې وجه هغه دپاره دا وه چې که بالفرض د دې نه بوی ځي نو بیا زه نه خورم او د هغې وجه د حدیث که راځي چا به ویل ماله ملایک راځي او هغه ملائک ماله وحی راوړي زه د هغې د اذیت باعث نشم جوړلی دا شی حرام نه دی نه اوږه حرامه ده نه پیاز حرام دی دا خوړل حلال دی جایز دی لیکن پکار دا چې انسان د هغې بوی فوراً ختم کړي خوراک ختمېدو سره بوی ختم کړي زمونږ علاقه کې د خولې وینځلو رواج نشته ډوډۍ اوري بس روان شي دا نه دي پکار دا یې سړی ګوړه بوړه وخوري ورپسې خوله وویځي چې بېغمه شي پسې کلي وکړي خوله ګرمې اوبه وي نو هغه هر څه ګند بلا لرې شي دا حدیث ما په دې وجه مخکې کو چې دا کم واقع دی کې راځي دا بالکل
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لومبنۍ د هجرت بالکل ابتدا ده او هغه زمانه ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور کې و نغی به روټۍ را لېږله رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا تپوس کو نو کله چې به هغه لوښي واپس لړل نو دغه ښځه او خاوند به دا چل کو چې کم ځای به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې ایښې وې نو د برکت دپاره به یې هغه مخکې خوړله د پیغمبر مستعمل څیز کې برکت دي او د پیغمبر د پیر صاحب نه خلک روانې شروع کړي د پیغمبر ثابت شي او د پیر هم ثابت شي د پیر نه ثابتېږي دا خو د عقیدې خبره د بل چا تبرک نه ثابتېږي او هسې په نوم هم نه ثابتېږي چې یو سړی وي دا پیغمبر ویښته یې ته ورته جاړې که دا به ثابتول غواړي چې دې ځای ته دا ویښته راورسېد لکه موږ دا حدیث وایو نو موږ سره دې سند موجود دی چې دا فلانکي د فلانکي نه زده کړه او فلانکي د فلانکي نه فلانکي د فلانکي نه دا ټول کسان معلوم دي اخره پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سند ورسي تبرک کې دا نه چې موږ تبرک نه منو یا ته مه منه تبرک منل پکاري لیکن هغې کې یو دا چې اسناد پکار دی چې دا دلته څنګه راورسېد دا حق دی نه مسلمان څنګه چې د حدیث دپاره سند ګوري نو دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبرک دپاره هم سند ګوري دویم دا چې تبرک نه به ګپ نه جوړو نن خو دا څیزونه د انکم ذریعه ده فلانکي سره ویښته نو کال کې یو ځلې راوباسي او عرس یې مناوئ خلک په بیا پیسې ورکوي دا ځان له شیطاني ده بیا صحابه کرامو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته وو صحیح د هغه نوکونه مبارک وو د هغه د وجود مبارک خوله و هغې سره لیکن نه خو هغې د هغې عرس مناو کړی دی او نه یې په هغې باندې پیسې جمع کړی دی زموږ دا قوم ډېر مظلوم قوم دی څوک یې یوې غاړې یو شانته وي څوک یې بل شانته وي ګټه ترې کوي بس چې څه طریقه باندې د سرمایې نه پیسې وځي دا تبرکات دې دپاره نه دي دا عقیدت څیز دی موږ به هغه سترګو باندې لګو او به ښکلو او به اوبو کې استعمالو هغه اوبه به بیا څکو دغه ټول منو ضرورت د نبي د غیر نبي نه سیدنا معاویه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتو د هغه نوکونه ورسره او دی فرمایل چې کله زه مړ شم زما سترګو او خوله باندې به دا کېده دې ته تبرکات وي د پیغمبر تبرک وي په دغه ورځ باندې چې کله دا روټۍ لړله صحابه خو ته سر لرې کو ویې کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیده نه هغه ونه خوړه بنده کړه واپس چې لړه ابو ایوب انصاري تپوس وکړه چې یا رسول الله دا ولې نو بیا هغه دا وفرمایل دا کومه خبره چې دی کې راځي تفصیلي حدیث دغه دی دا حدیث بالکل د یکم هجري دی بالکل د هجرت ابتدایي میاشت نه ابتدایي هفتې هم نه ورځې او د چې کوم لومړنی حدیث لیکلی دی نو هغه حدیث د اوومه هجري دی د غزوه خیبر نه وروسته مطلب دا چې د اسلام په ابتدا کې او دارنګې د اسلام انتها خو نه خو بار کې بالکل په آخر کې دواړو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي کوم چې موږ وایو فسالا فاخبر بما فيها من البقول تپوس یې وکړو نو هغه له خبر ورکړی شو چې په دې کې کمې سبزۍ دي لکه ملایم سبزي ده خلک یې پخوي که خو بوی خو د هغې نه ختمېږي فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه نو یې فرمایل نږدې کې دی چا ته وویل دی خپلو بعضو ملګرو ته وویل ملګری و ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه فلما رآه کرها اکلها کله چې هغه ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خوړل مناسب نه ګڼل نو د هغه هم خیال نه وای موږ به یې پرېږدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نه نه کل فإني اناجي من لا تناجي کل اخرته فإني اناجي ځکه زه خبرې کوم هغه چا سره لا تناجي چې تو سره خبرې نه کوي د دې څه مطلب کېدی شي دوه مطلبه کېدی شي یو دا چې زه اینی ټایم د خپل رب سره خبرې کولی شم ځکه ما ته وحی رالیږي
دویم مطلب دا دی چې جبریل راځي او ما سره خبرې کوي او زه هغه سره مناجات کوم. نو دې نه دا خبره از خود معلومه شوه چې سړي دا څیزونه خوړلي دی فوري مونځ هم نه کوي تر کومه چې دا ګند لرې کړی دی بوی د خپل لري کي هغې نه وروستو لرې کوي. کوم چې لومبنی حدیث دی 331 حدیث دی ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غزوة خیبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه خیبر کې ویلو. خیبر خو مدینې نه بار دی دلته فرمایلیو من اکلا من هذه الشجره. نور احادیثو کې د صحیح مسلم وغیرہ دا راځي چې دا خبره د خیبر نه د واپسې په وخت کې کړې وه. من اکل من هذه الشجره چا چې دې بوټي نه خوړلي که نه یعنی الثوم یعنی کچوګه فلا یقربن مسجدنا ناغه دې زموږ جومات ته نه راځي. دلته نه مسجد نبوي نه دی مراد ځکه دی خو بارو خو د مسلمانانو کار دی چې کله هغوی یو ځای ته لاړ شي که نه 70 کسان 60 کسان 25 کسان هغوی ځان له یو ځای د مونځ دپاره خاص کړي چې موږ به دې ځای کې مونځ کړو. نو دلته کې هغه جومات مراد دی چې کله هغې ته یې تلل منې کړل نو د عام جوماتونو د خود منع یعنی په سفر کې هم یو سړی دی په صف کې داسې نه ودرېږي چې هغه داسې شی هغه خوړلی چې د هغه نه ناکاره ووځي. بل حدیث د سیدنا انس هغه عبدالعزیز د هغه نه روایت دی قال هغه وایي سال رجل انسا یو سړی د سیدنا انس رضی الله عنه نه تپوس وکړو ما سمعت نبی الله فی الثوم چې تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د اوږې په باره کې څه اورېدلي دي. هغه فرمایل چې او قال النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اکلا من هذه الشجره چا چې دا بوټې خوړلي کچه بوټې فلا یقربنا نو موږ ته یې نږدې نه راځي جمع ته یې نه راځي او لا یصلین معنا یې دا فرمایلو چې موږ سره دې مونځ نه کوي. یو بل حدیث د هغې تعلق ګندنا سره دی پیازکی سره دی. صحابه کرام وګیو ګڼ کسانو بار تلي نور څه نه میلاېدل نو خېټه په پیازکی مړه کړه. پیازکی خو د چای نه که نه قدرتي کېږي. دا د اسلام هغه تربیت دی چې د بیرې پاڼې وخوره خو پردی ام په غلا مه خوره چې وږې که نه دې تقوا وایي. زمونږ خلک به وږي ومه دا چل مې ځکه وکړو د هغې خو نورې بلا شي طریقې دي مړه د سړي په زړه کې چې د الله یری او په دې پوهېږي چې الله به تپوس کوي د دې په باره کې سوال نه پیدا کېږي چې د غلا شي وخوري. دا چې خوري د وجه دا چې دی د آخرت د پکړ نه یریږي نه د پته هم نشته. که د قرآن ویلی نو ته دا معلومه وی چې یجعل ولدان شیبا هغه روز داسې ده چې ځوانان به بګي بوډاګان شي. هیبتناک روز ده دا خو خلک قیامت کوي. د قبر عذاب باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که تاسو بیا د یرې نه د خپلو مړو د خښولو نه باز نه راتلی که نه دا هم په ځمکه پرېښودل به بیا نو ما به الله ته خلیو نه به تاسو د قبر عذاب خولی چې قبر کې څه دي دا تاسو وینه نه که الله تاسو ته وښودله نو تاسو به خپل یو مړی بیا ښخ نه کوي. دا د حلال حرام تمیز دا نن قوم کې نشته. هر څنګه چې وګټله بس هر څه چې وخوړل. زمونږ استاد محترم محمد حسین نیلوي رحمت الله تعالی علیه هغه به د ذایقو مایقو پورې د حرامو څیزونو باره کې ویل چې دې ته اړه مخه کوئ حلوی وخوړه چرګې وخوړو پلاو یې وخوړو حلال حرام خو پکې ګوره هغه به وایي ذایقه تر دې ځای پورې مرۍ پورې ذایقه وي نو د خوراک خوند تر کومې پورې خوراک خوند خو دغه تر بره مرۍ پورې چې کله یې ښکته کړه بیا خو مسله نشته بیا خو که تا ښه شی خوړلی نو هغه هم سهار باتروم کې غورځی او که خراب دی خوړلی هم سهار باتروم کې غورځه څه فرق نشته. محض د خېټې د ډکولو دپاره زموږ نه حلال حرام تمیز وتلی ده دا نه دي پکار.
صحابه کرامو ګندنه ډېر شی خوړلو بیا یو ځای مونځ هم کوو خو چې 20 کسان یې 25 کسان یې 80 کسان یې دغه شی خوړلي او ځای بند وي او مونځ شروع شي نو څه چلي بیا بوی به کېږي که به نه کېږي بوی شن رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر قار سره وفرمایل چا چې دا خوړلي من اکله من هذه الشجرة المنتنة الخبيثة سخت جملې ویلي چا چې د ډېر بویناک څیز نه خوړلي که نه د ډېر ناکاره بوټي نه فلا يدخلن مسجد نه هلې زموږ جومات ته نه راځي ولې ملایکو له تکلیف ورکوي موږ له تکلیف راکوي دا د بوی د وجه صرف د بعضې خلکو حرکات سکنات ډېر خرابي سړی جومات کې وي نو طبیعت یې بد لګي دی څه کوي جومات کې صحابه کرام هغې واپس یو یې فرمایل حرمت دا پیاز او دا اوږې موږې دا حرام شي حرام شي حرام شي سختی کړی و رسول الله صلی الله رسول الله وسلم راوختل وی فرمایل چې دا امینې زوی له دا نه ښایېږي چې دا الله حلال حرام دي امینې مور ده د مور نه مې واغست دا د امینې د زوی کار نه دی چې هغه د الله حلال ته حرام وي او د الله حرام ته حلال وي اگر چې خلک کوي مولیان یې هم کوي چل ول ورځي که نه یوې غاړې توشي بل غاړې توشي حرام حلال رسول الله صلی الله فرمایي دا د امینې د زوی شان نه دی چې هغه دی د الله حلالو ته حرام وي او د الله حرامو ته حلال وي بیا فرمایل تاسو خورئ خو چې وخورئ نو بیا د هغې بوی ختم که نه د هغې جومات ته راسه نو بارکیف دی که مونږ ته د جومات ادب هم وښو چې جومات ته سړی راځي نو صاف سوتره دی راځي ما ډېر ځله وویل خو څوک نه کوي داسې سهار چې راځئ کاش چې ستا نه ښه بوی راځي که نه تا چې واده له دی نو ځان هم ښه مزېدار بند ټن کې روان یې د الله کور پته لګېږي نه داسې چل دی په دی نه چا نه ښه بوی ځي نه چېرته که څوک پړق پړق کوي که نه بس ټول څه ډولی را روان دی پته هم نه لګي صاف ستره لباس دی خوشبودار دی سړی پوهېږي دا مونځ ګزار دی په موږ یو داسې وخت تېر شوی زما یو شاګرد دی سمین نو ما چې تا ته یاد دي نو مې څه شی وي چې موږ به ته بوی نه محسوسول پوهېدو چې ته په دې لار تلې نو موږ خو بوډاګان شوي تاسو ټول بوډاګان نه یې که ستا دا ساک سیلی وړي په کار دی جومات ته راځئ څه خوشبو مشبو لګئ کستوري یو څیز دی هغه چېرته پیدا کړه ځان له عنبر یو څیز دی هغه پیدا کړئ نور بې شمېره مشک تا ملاویږي او دا دومره نه لګي بس دا سړی ځان سره یو بوتل والي او کور کې کېږي معمولي غوندې په ځان لګوي اوس دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي جومات به زمونږ ډېر ښکلي مزېدار به وي جومات ته پر داسې انتظام هم پکار چې عود راوړی شي دا کوم خلک چې بهر پاتې کېږي دي له پکار چې دي د بهر نه راوغواړي ځکه پاکستان کې به یم نه او کوي نو ډېر ګران وی جومات پاک ساتل دغه مطلب دی پکې او دا هم مطلب دی چې د الله د کبریا خیال وساتلی شي موږ جومات ته راځو د خپلې عاجزۍ ښکاره کولو دپاره د خپلې کمزورۍ ښکاره کولو دپاره لویۍ دپاره نه راځو او بل دی کې د منځګزار هم خیال ساتل شو او څلورم دا چې دی کې د ملایکو هم خیال ساتل شو دا څلور احکام غټ غټ دی حدیثونو نه روزي حدیثونه درې دي لیکن مقصد د ټولو یو دی اقول قولي هذا استغفر الله